إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. مخکې آیتونو کې الله رب العزت تذکره کړې وه د هغو خلکو والا چې هغه سوای د الله تعالی نه نور خلک حصه داران او مددګاران نسی، او دا خبره کوي چې یاره د دوی سره مونږ مینه محبت دی، خو داسې محبت ورسره کوي لکه الله تعالی سره محبت یو بنده وي، نیک بندانو دارنګې محبت دوی د دې خپلو مشرکانو سره کوي. او د نن آیتونو کې الله رب العزت فرمایي اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کله چې بېزاري اختیار کی، یعنی دا خبره وکړي چې هغه خلک چې د چا تابعداري شوي، مطلب چې چا ته سجدې لګولې شوي دي، قیامت ورځ دغه دوه کسانو له د دوو قسمو ډله له به دغه جګړه په جهنم کې وي، هغې تذکره په دې ایتونو کې کېږي. یو مستکبرین وي او بل مستضعفین وي. مستکبرین هغه خلک چې هغه غټان خلک وي، او مستضعفین هغه خلک چې هغه کمزوري خلک وي، یعنی لوی خلک چې ځانو ته یې خدایان او همدارنګې د هر یو شي مددګاران ځانونه یې ګڼلو، خلکو ته ویل چې موږ تاسو حاجتونه او ضرورتونه دا موږ پوره کوی شو. نو هغه خلک او هغه خلک چې کوم چا چې د دوی تابعداري کړې، مطلب چې تاسو موږ لپاره پوره کوی شو، موږ تاسو ته سجدې کوو، تاسو عبادت وکړو، بس ټیک دی، موږ دپاره شفاعت قیامت ورځې بیا وکړو. حالانکې شفاعت قهري څه ورته ویلی شي که نه، په زور سره شفاعت دی، دا الله تعالی باندې هېڅوک هم نشي کولی. الله تعالی د کله اذن وشي، اذن نه پس بیا شفاعت کېږي، او شفاعت دپاره هم بیا خپل شرایط دي چې څوک یې چا دپاره کوي. دا شرایط هم ورکې شته وي چې ادواب چې مؤمنین به وي، د پیغمبر تابعدار خلک وي، مشرکین به نه وي، نو دوی څرنګه د یو بل له شفاعت کولی شي؟ نو دوی به خپل منځ کې جهنم کې به جګړه وي په دې خبرې باندې چې کله دا چا د دوی عبادت کړی، هغه خلک به وي چې یاره موږ تاسو د عبادت موږ ته کړی، موږ هېڅ نه یو خبر، نه موږ څه کولی شو، نه موږ تاسو نه مصیبت او قهر هسې کولی شو. دوی به دې چې تاسو عبادت موږ دنیا کې کړی، ښه بس اوس موږ د قهر د عذاب لږ سپک کړو. نو چې کله دوی وي چې یاره تاسو که موږ ته کړی، نو موږ تاسو ته نه ویلي چې په زور نسي چې موږ عبادت وکړو. او دا به دې چې یاره ولې نه تاسو موږ ته شپه ورځ ښي طرف او ګس طرف مخکې وروسته هر طرف نه به راتللو، نو شیطان په شان د وسوسې راته اچولې، هم تاسو ویلو چې یاره رب نشته دی، رب یو رب د څنګه رب تاسو منو. نعوذ بالله دا محمد څه دی، دا قرآن کریم کې بار ځینې کې شته دی داسې وي، دا نعوذ بالله دا پیغمبر څه دی، دا لیونی شوی دی، کله به ویلو چې ځان نه قرآن کریم وي، کله به ویلو چې دا ملایک ورته لیکي، کله به ویلو چې څوک ورته لیکي، نو مختلف قسمه خبرې به کولې، او کله به نعوذ بالله ورته شاعر نه به ویل نبي صلی الله علیه وسلم ته وي، دا خبرې تاسو موږ ته نه کولې دنیا کې. نو کله چې الله تعالی فرمایي چې کله دوی وي چې یاره موږ تاسو سره دغه عذاب چې وکړي، نو هغه ټایم کې دوی ورته وایي چې موږ تاسو هېڅ اختیار نه لرو، خو موږ تاسو نه عذاب دا ذرې برابر نه شو سپکولی، بس الله تعالی مرضي چې موږ ته څرنګه عذاب او څرنګه عذاب راکولی شي دی به راکوي. نو هغه ټایم کې به دا کوم څه غټ خلک دي که نه، دا چې کله وي چې یاره موږ تاسو ذمهوار نه یو، نو په دې ټایم کې دا واړه خلک به وي د چا څه ورته سجدې لګولي دي. ولو لنا کرة لو نرى کرة فلنتبرأ منهم كما نتبرأ منا، وی لکه څرنګه تاسو نن ورځې موږ بېزاري اختیار کړو، که چېرې موږ رب واپس کړي یو ځلې، نو موږ به تاسو نه بېزاري اختیار کړو، که څرنګه تاسو موږ بېزاري اختیار کړي. بېزاري مطلب چې تاسو موږ ته چې موږ تاسو هېڅ هم نه شو کولی، موږ ذمهوار نه یو، نو همدارنګې موږ به تاسو وینو څو خپل کار کوو، موږ د تاسو عبادت نه کوو، موږ تاسو عبادت ذمهوار یو. خو دا کله کېږي چې کله دوی عذاب وکړي د الله تعالی والا، او دوی به دا افسوس کوي یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، چې کله خپل عملونه وکړي ډېر ارمان افسوس به وکړي، هغه ټایم کې بیا څه فایده نه ورکوي. دغه د دنیا د ورونو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، الدنیا مزرعه الاخره، دا د دنیا کروندار آخرت دپاره. دنیا کې چون څه وکړلو، ښې وکړلو، بد یې وکړلو، څرنګه عمل یې وکړو، هغه شان د قیامت ورځې ته میلاویږي. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین، کله چې بېزري اختیار کړي، کله چې ویې چې یاره موږ د تاسو ذمهوار نه یو، کوم خلک دا خبره وکړي
هغه خلک چې هغو ته بېداري کړی شوي دي مطلب لوی خلک او غټ خلک د هغو خلکو نه اتبعو چې هغو ته بېداري کړې وه خو د کوم ټیم کې وراءه العذاب کله چې دوی وکسي عذاب د الله تعالی والا وقطعت بهم الاسباب او ختم شي دوی منځ کې کوم تعلقات دي د دې عذاب په لیدلو سره چې کوم دوی منځ کې تعلقات دي دا تعلقات ختم شي کړ شي وقال الذين اتبعوا او وی خلق چې هغو ته بېداري کړې دي یعنی د هغو ته بېداري خلکو ته بېداري کړې وه د غټانو خلکو والا چې لو ان لنا کرتن کاش که مو دپاره یو ځل یې وپسې وې یا دا چې که چېرې مو واپس شوم یو ځلې نو فنتبرأ منهم نو مو به د دوی نه بېزاري اختیار کوم کما نتبرأو منا لکه څرنګې دوی بېزاره شوي دي نن ورځې د مو نه کذلک همدارنګې دا خبره چې یریهم الله چې وبښي الله تعالی دوی ته عملونه د دوی ولا حسرات علیهم افسوسونه به کوي دوی په دې خپلو اعمالو باندې وما هم او نه به وي دوی د دې جهنم نه بخارجین من النار وتونکي د اور نه چې دوی اور نه وځي نه بلکې دوی به اور نه هېڅ کله هم نشي وتلی همیشه دپاره د اور کې پرته به وي کومو خلکو چې ذرې به روژه کې ایمان وي نو حدیث کې چې هغه خلک به یوه ورځ جهنم نه بې وباسي خو د خپلو اعمالو ګناهونو مطابق سزا چې دوی ته میلاو شي همغه د الله تعالی خپل رحمت او نعمت چې چا باندې وکړ بغیر د سره جرم نه بغیر د سزا نه الله تعالی معاف کړي بس دا د الله تعالی بیا خپل یو خاص انعام دی په بنده باندې سوي کړي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب کړي